په دې آیات کې الله جل جلاله د یوې خبرې ذکر کوي. کله چې انسان ته مرګ راشي د قبر ته ویوړی شي قال رب ارجعون، دی به د الله نه یو درخواست کوي. بد عملو دنیا کې مال ورکړی مال خرچ نه کو، دنیا کې وقت ورکړی قرآن ته وقت ورنکه. رب ارجعون، الله ما واپس کا چې زه واپس دنیا ته لاړ شم، کم کوټې کم مالونه چې ما جمع کړل یا به دوباره ستا په لار کې ورکم. زه دا معنی ولیکم، دو معنی زه کوم. نه مې ستا کتاب له ټیم ورکړو، نه مې ستا دین له ټیم ورکړو، نه مې مسجد له ټیم ورکړو، نه مې مال خرچ کړو. تاسو به روایت اورئ، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې مړی په قبر کې کېښودی شي دی کینی نو دو ملایکې ورته راشي، خلک چې د ده نه واپس کېږي یسمع قرآن عالم، دی د خپو هغه اوازونه ټق ټق اوري چې کله دا انسانان د ده نه واپس کېږي. دا اوازونه ده ته ولې الله اورئ؟ کله ناکله حدیثو کې داسې نکتې راشي دا ذهن ته واچوئ. وجه دا ده دا هغه اهلو د کم د پاره چې تا زهیر کړی و، د هغه اولادو د کم د پاره چې تا الله وی زهیر کړی و، نن یې تر خپو اوازونه م اورم وایي وره پرېښودي یوازې درنه روان شو. لکه تاسو یو روایت اورئ قیامت په ورځ باندې به یو کسی او هغه ته به الله وی ستا په نیک اعمالو کې یو نیکي کمه ده، دا یو نیکي تلاش کا، ته به جنت ته ځي. خپل اولاد ته به راشي، بچی به ورته وایي بابا که زما یوه نیکي کمه شي زه به له کوم طرفه پوره کوم، زه یې نشم درکولی. ښځه به ورته وایي که زما نیکي کمه شي زه به له کوم طرفه پوره کوم، زه یې هم نشم درکولی. لور به م ورته وایي، پلار به م ورته وایي، رور به م ورته وایي، خور به م ورته وایي که زمونږ په نیکو کې یو نیکي کمه شي موږ به د کم طرفه بیا پوره کوو. اچھا دا به ولې ده ته وایي؟ دې کې وجه څه ده؟ دا نیکي خو الله ورکوي بانه وله ګوري جنت ته داخلوي، خو دا ګرځوي ولې؟ اکثر موږ په دنیا کې د معمولي نیکۍ هتک کوو. موږ وایو په سبحان الله باندې څلور الفاظ او اتیا نیکۍ په دې ملاویږي، مړه څلی وی معمولی شانته ذکر دی. موږ د دې ذکر هتک کوو، زموږ ذهن کې دای دا معمولی ذکر ولیکې. لکه تاسو چې کم خلک د خپل دین مشران په نن وخت کې جوړ کړل، نا اهلم چې کله د خپل واز مشران جوړ کړل یا د ذکر څومره هتک کوي، او دا مولیان د ذکر او ذکر او قرآن تلاوت او د قرآن په تلاوت خو څه نه میلاویږي. داسې وایي که نه؟ حالانکې زه به تاسو ته روایت ویم ما نه خبره پاتې نشي. د حدیث کې چې کوم کې راځي اقرأ ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا، د قیامت په ورځ باندې به ویلی شي لوله څنګه چې تا په دنیا کې قرآن لوستو او د جنت په درجاتو باندې خیجه. کم زګین کې چې ستا خیره لفظ راغی په هغه زګین ستا درجه ختمه شوه. داسې روایت دی که نه؟ دې په شرح کې تاسو وګورئ. دې نه مراد علما لیکي چې یوازې حافظ قرآن نه دی، بلکې کم انسان چې په دنیا کې د تلاوت اهتمام کوي. خو نن ستا خلک څه وایي چې د قرآن تش تلاوت دا د توتی گیت دی، داسې وایي که نه وایي؟ نو داسې انسان ته به الله بیا هلته زور ورکوي چې تا زما د قرآن تلاوت هتک کا، تا د قرآن په تلاوت اجر نه مانو، تا ذکر نه مانو، تا وظیفه نه منله، نن وګرځه یوه نیکي تلاش کا، نن وګرځه یوه نیکي تلاش کا. دې اولاد ته زما د ذکر نه ایستی وي، نن لاړ شه چیک اف یې وکړه، دا پې الله چیک اف کوي. دې ښځې ته زما د ذکر نه ایستی وي، د دې دپاره تا زما ذکر نه کوه، نن لاړ شه او د دې ښځې نه زه ته یوه نیکي والی چې تا له درکړي. تا 24 घंटों کې 8 घंटे ډیوټي کوله، دیاړي دي کوله، مزدوري دي کوله. د چا دپاره؟ د دې بچو دپاره، د دې خویندورونو دپاره، د دې ښځې دپاره. لاړ شي چې نن یوه نیکي درکوي که نه؟ دې کې اشاره ده د الله بندګانو ځان د حدیثو په مزاج پویه کوي، د هغې په خوند او په مزه، د هغې په فقاهت باندې.
بهرحال کله چې د انسان نه خپل اهل و عیال را روانیږي، حدیث کې راځي دی د خپو اوازونه اوري. وجه څه ده؟ دلته ولې د خپو اوازونه الله اوري؟ دې د پاره چې کومو خلکو د پاره تا زهیر کړی و، نن د هغې خلکو د خپو اوازونه واوره، ته یک تنها پرېښودې د خاورو لاندې، د ډیري لاندې، نو دی به څه وایي؟ رب ارجعون، واپس مې که ربه چې لاړ شم، کم مال مې چې دې اولاد ته پرېښی اوس به ستا په لاره کې ورکم، قرآن مې د دې اولاد دپاره پرېښی، لږ مې واپس که. لعلی اعمل صالحا فيما ترکت کلا. نمبر 1 چې زه عمل صالح وکم. عمل صالح چې قرآن کې څومره ځایونو کې راغلی د دې معنا آسان الفاظو کې یاده کړئ. د دې نه مراد د عمل د سنتو مطابق. ما ستا د نبي د سنتو خلاف زندگی تیروله چې زه عمل صالح وکم. دیو وجې نه موږ دې نوجوانان ته وایي ګیرې پرېږدئ، هسې نه چې قبر کې کېښودی شي بیا هلته د عمل صالح چغې وښی، خو ټیم به درسنې. یو انسان هم نه دی را واپس شوی، یو. فیما ترکتو دویم ترکه لپس یادی. ترکه پیژنې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. مما ترکه د میراث په آیاتونو کې څه راځي؟ ترکه مال ته وایي. د میراث مال څه ترکه د انسان خپل اصلي اشیا پاتې شوي. فیما ترکتو کلا، الله ومې لیږه کم مال مې چې پرېښودی اوس به ستا په لارو کې ورکم، دې اولاد خو زه یوازې پرېښودم. انها کلمة هو قائلها. بیا الله څه فرمایي؟ ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. دا د قبر د عذاب ذکر کوي، قرآن یې کوي، زه نه یم. یوم یبعثون هغې ته د قیامت په ورځ چې خلک به د خپلو قبرونو نه را روان کړی شي. دا نه ده چې قبر کې نشته عذاب او دی به قبر کې ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون دی به را پاڅولی شي، صیب به ویدی. نه، برزخ دی ته ولې وایي؟ تاسو برزخ پیژنئ؟ برزخ په عربۍ کې وایي فردې ته. لکه ستا مور ډاکټر له لاړه، ستا مور ستاسه ډاکټر له لاړه او ستا مور په بورقه کې پټه ناسته ده. اوس ووایه ستا مور ډاکټر ییني که نه ییني؟ ییني، خو ډاکټر صاحب ستا مور نه ییني، خو ډاکټر صاحب ته تپوس کوي او مني. ډاکټر صاحب یې مني چې په دې بورقه کې د ده څه د مور ناسته ده، یا د ده خور یا د ده ښځه ناسته ده. ییني نه، وجه فرده ده. برزخ دقې بورقې ته برزخ وایي په عربۍ کې، پرده. قبر ته الله فرده ویل ده. قبر کې دننه عذاب شته خو ستانه پټ دی، څنګه چې بورقه کې دننه ښځه شته ډاکټر صاحب یې نه ییني. الله څومره عجیبه جمله فرمایل. زمونږ خلک وایي دا عذاب قبر چې دی داسې پالتو خبره ده، عذاب قبر نشته. خو ورته نوم ذکر کوي، عذاب قبر، ثواب قبر. پته به ته بهرحال ولګي چې کله ورښکته شي په دې باندې دماغ خواړه نه دي پکار. خو دا د کومو روایاتو نه د عقیده ثابته ده، د خپلې عقیدې فکر وکړئ. څنګه چې د معراج واقعه په تواتر قدر مشترک روایاتو ثابته ده، دغه شانتې د عذاب قبر عذاب په تواتر قدر مشترک باندې ثابت دی چې په دې قبر کې عذاب دی. لکه ما بله ورځ تاسو ته درس عقاید کې یو مثال ویلی، د کراچۍ سمندر منل ایمان نه دی. وجه دا په نظر راځي، عرش چې په کم سمندر پروت دی د هغې منل ایمان دی. وجه په نظر نه راځي. ایمان بالغیب وای دیتا چې که الله چرته د قبر عذاب لکه دی بعضې خبیثانو چې ویل موږ ته د قبر عذاب وښی دا ملایان، دلته اوس راز دا دی. در اصل دا خبرې د رسول الله دي، خو که تاسو ته یو سړی ووایي چې ما ته د رسول الله وښی دا، نو ته بیا وایي په ایمان دا به خلاص شي، نشي خلاصېدی، نو د رسول الله نوم نشي یادولی. یا دغه شان د قرآن د دې آیات نه برزخ
د قبر زندگی ثابت ده که سړی قرآن ته چیلنج ورکړي بیا به ژوندی خلاص شي نه. نو در اصل دلته لفظ مولا راغسته ده. مولا د دې څه سویمه ده، خبرې د الله دی او د رسول دی. یو سړی په ایمان لري ښه خبره ده، نه پې لري. یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جهنم به وایي الله نور څوک شته؟ راوله راوله راوله. نو دا مولا ولې یادوي؟ دې وجې نه دا مولا یادوي درس دلته اوس د عوامو ته اصل کې پته نشته. حضرت مولانا محمد امیر بجلیګر رحمه الله هغه لنډي قصه چې کوله دا د لنډي قصه ده ټوله، زه اوس نه کوم ډېره لوی قصه ده. وروستو راز نه څوک نه دی خبر چې هلکه دا مولا د ځانه لګیا دی که قرآن حدیث کې دي. دا قرآن حدیث وایي، خو که دی قرآن حدیث نه براه راست انکار کوي نو بیا په ایمان ووایه څوک به یې ومني. دغه شان سپک به یې کې ښه پوره. نو دی چل ول دا چلی. او بیا د ملحدینو سازش دا دی. ملحد تاسو پیژنئ اصل کې چې د ثابت شده شیز نه انکار وکړي دې ته وایي ملحد. لکه قبر څلور ګوټی دی، یو طرف پکې بل وکړي پنځم الحاد، دې ته لحد وایي. دې ته څه وایي؟ لحد ورته وایي. دا پنځم طرف پکې وشي. زما وروره اصل مسله داسې ده چې عقیده یا ایمان په دې شکریا نه نشته ځکه زمونږ نه ایمان لاړ. که د دې تپوس د سلطان نور الدین زنګي نه پکار چې دا دین صحابه په کوم سختو باندې راول دی او دلته موږ ته پیش کړل دی. او دا څه فرق نه کوي، دا زمونږ کار نه دی چې یو سړی مثال طور روزه عذاب قبر نه منم او موږ د هغه څه کوشش کشش شروع کړو چې ویې منه ویې منه، هېڅ پروا به د دې نه کوئ. ځکه ما ته پته ده چې یو سړی د اسمان څه لاس نشي لګولی. زه ورته 50 کروڑ روپۍ انعام در کوم اسمان ته پنجه ووه. ما ته پته ده که دی ډېر زورو کې اسمان څه لاس نشي لګولی. داسې چې کله ما ته پته ولګېدي چې په دې قبر کې قرآن حدیث وایي عذاب دی، یو سړی وایي نه منم، ولې پې دماغ خوري؟ پته به ورته ولګي ورکوز بشي، پته به ورته ولګي ورکوز بشي. وما انت بمسمن من فی القبور. قبور څه ته وایي؟ زه وایم زما په سر درد دی، ته وایې نه ستا په خپو درد دی او د خپو درد ته د سر نوم ورکړې. د خپو درد ته د خپو نوم دی، د سر درد ته د سر نوم دی. عذاب قبر چې ورته وایي نو دا قبر تی مراد دی، په دې کې عذاب دی. بیا ته مثالونه دا ورکوي چې مثال په عربو کې قبرونه چې دی هغه والی کېږي او نوي کېږي هر کالو، او من خو پکې چېرته عذاب ونه لیدو او دا سر داسې وړقی. لکه ته څه خنزیر انسان. من څه وایو چې په عذاب قبر الله دنیا ته نه ښیي. وجه دلته عقیده د ایمان بالغیب ده. کنې ستا په دې کوپړۍ کې چې کوم عقل دی ته وایې زه عقلمن یم، دا عقل لږ راوښیه. یا زه چې دا کمې خبرې د خولې نه راوباسم، دا خبرې خو خلک اوري که نه، خو دا خبرې د کم ځای نه راوځي د دې خاص ځای معلوم دی. که چېرته د دې خبرو خاص ځای د دنیا ټول انجینیر ډاکټران وښیي، موږ به د تمامو چاړېګانو له علاج وکړو چې کم سړی مړ کېږي هم دا د خبرو ځای به ترې وباسو، چاړه ته به یې لګو. د الله په موږ کې دا داسې زیږینه ولې پیدا کړل دي؟ مثال په طور زما په خېټه پینډکسایډ دی، ډاکټر صاحب ته پته لګي، هله پته لګي چې کله د دې ظهور وشي، کله درد راشي. کنې مخکې نه ډاکټر ته د دې پته نه لګي، خو یو سړی هم انکار نه کوي چې د چا خېټه کې پینډکسایډ اپریشن دا کومه کلمه چې ده دا نشته. هېڅوک هم انکار نه کوي، بلکې هر سړی مني چې شته، خو ظهور یې په وخت د ضرورت کې کېږي. دغه شان عذاب قبر چې دی دا حق عقیده ده. عذاب القبر حق چې کوم سړی نه مني مې منه.